بسم الله الرحمن الرحیم د دویم فزیک یو درشم لیکچر ته ټول ستړي مه شئ. دغه لیکچر د اوسیلیشن یا د اهتزاز د فصل لسم لیکچر دی چې اهتزاز فصل د مونږ د کتاب لسم فصل دی او دغه سمستر څلورم فصل دی. په دغه کې لیکچر کې به مونږ د پنر او بلاک د سیستم د ټایم پیریود یا د چې یو اهتزاز په څومره وخت کې سر ته رسوي په هغې باندې به بحث وکړو یا په دې باندې بحث وکړو چې د دغه سیستم لپاره څنګه کولی شو چې د یو اهتزاز د وخت پیدا کړو. تاسو که چېرته د هغه ته وګورئ د پنر او بلاک عمومي شکل ته وګورئ. دغلته یو پنر دی، دا د یو بلاک سره وصل دی چې بلاک د ام کتله لري او دغه په تعادل کې دی، یعنی دغه هغه اولنی پوزیشن دی، انیشل پوزیشن یا مین پوزیشن دی. که چېرته مونږ دغه بلاک دې خواته کش کړو او بیا یې پرېږدو د یوې قوې په واسطه کش، یعنی دغه هغه کش شوی حالت دی، کش شوی حالت او بیا یې پرېږدو، نو دغه بلاک به دې خواته هم راځي او بیا به بیرته دلته ځي، بیا به بیرته دلته راځي. نو چې اول دې خواته کش شوی پرېږدي چې دلته راځي، بیا بیرته دلته ځي، بیا بیرته دلته ځي او بیا بیرته دلته ځي. دغه ټایم پیریود یا دغه یو اهتزاز چې مکملیږي دغه وخت ته چې مونږ ټي وایو، ټایم پیریود ورته وایو، ټي یا ټایم پیریود، دا په څومره وخت کې هغه کېږي تکمیلیږي یا څه رقم یې هغه کوو تکمیلوو. لومړی عمومي هغه باید په یاد مو وي د هر اس ایچ ام دپاره لپاره د ټي د پیدا کولو دپاره دغه لاندې نقطې باید هغه په یاد مو وي. دغه نقطې په پام کې نیسئ. اول څه شی کوئ؟ اول خو تر ټولو اول د سیستم د تعادل نقطه یا حالت پیدا کړئ چې اف نیټ صفر دی، یعنی اول د سیستم د تعادل نقطه پیدا کړئ چې کوم ځای کې چې اف نیټ صفر دی یا د ټولو قوو مجموعه صفر دی. په دویم حالت کې چې شی وکئ، په دویم حالت کې جسم یا هغه کتله ډیر ادنا یا لږ د تعادل د حالت نه وباسئ د ایکس په اندازه، یعنی ایکس چې ډیر کوچنی وي، او بیا پس د دغه حالت دپاره بیا اف نیټ معادله ولیکئ یا اف نیټ په ریاضیکي شکل ولیکئ. په دغې معادلې کې په ریاضیکي ډول اف نیټ مساوي کېږي منفي کې ایکس حالت پیدا کړئ، قوه دغه حالت ته باید ورسیږئ. هر کله چې تاسو ته هغه درغله، دغه معادله لاسته درغله په کوم اس ایچ ام کې، که چېرته دغه معادله تاسو ته لاسته درغله، یعنی اف نیټ مساوي کېږي منفي کې ایکس معادله مو پیدا کړه، نو تاسو بیا کولی شئ ټایم پیریډ بیا د دغې معادلې نه چې مخکې مو پیدا کړې وه، ثبوت کړې مو د 2 پای پر اومیګا نه هغه پیدا کړئ، لاسته پیدا کړئ. نو که چېرته هم دغه معادله په کوم هغه کې پیدا کړه، په کوم سیستم کې پیدا کړه، بیا تاسو کولی شئ ټایم پیریډ د دغې معادلې نه پیدا کړئ. او په دغه کې خو اومیګا هم درته یاد دی چې 2 پای پر ټي دی، یعنی دغه معادلې نه پیدا کولی شئ. او اومیګا مو مخکې هم پیدا کړې وه چې کې پر ام زیر جذر دغه هم وه. نو د دغې نه واپس که زه دغه ټي کې اومیګا په ځای هغه ولیکم، کې پر ام ولیکم، نو ټي به مساوي شي د 2 پای هغه
ام کاغه ته لاړ شي صورت ته او کې مخرج ته شي چې پاس یوسو نو دغه معادله به مونږ ته لاسته راشي. د دغه معادلې نه مونږ کولی شو ټایم پیریډ پیدا کړو. خو که چېرته په سیستم کې تاسو اول دغه معادله پیدا کړئ منفي کې ایکس دغه فارمول ته که ځیر شئ دغې ته د ام په زیاتېدنې سره یعنې د ام په زیاتېدنې سره چې دی ټایم پیریډ زیاتېږي او د کې په زیاتېدنې سره یعنې هر څومره چې کتله زیاته وي ټایم پیریډ به هغه وي زیات وي یعنې اهتزاز زیات وخت نیسي که چېرته دغه کتله لویه وي. د کوچنیو کتلو دپاره زر هغه کېږي اهتزاز کېږي او د لویې کتلې دپاره زیات وخت نیسي چې یو اهتزاز سرته ورسېږي. او که چېرته دغه د پنر ثابت یا د سپرینګ ثابت لوی شي بیا هم ټي هغه کېږي دا چې لوی شي دغه قیمت به کوچنی شي ټي کوچنی کېږي بیا صحیح ده. نو د پنر ثابت هر څومره چې هغه کېږي لویېږي ټي هغه کېږي ورسره کوچنی کېږي. نو په دغه دوو شیانو پسې اړه لري چې ام کتله زیاتېږي ټي ورسره زیاتېږي او که کې زیاتېږي ټي ورسره هغه کېږي کوچنی کېږي. دغه چې لږ نور هم هغه کو واضح کو چې څه رقم راځئ یو په افقي شکل او په عمودي شکل دواړو کار وکړو. دغه یو سیستم دی د بلاک او د پنر یو سیستم دی یعنې ساده بلاک دی په یو پنر پسې وصل دی. دغه هغه اولنی حالت دی انیشیل د ایکس په اندازه ایکس یو په اندازه د هغه نه لرې دی د هغه د تړنې د نقطې نه لرې دی. که چېرته دغه جسم د خپل وزن د اثره دغه پنر کش کړي دغه پنر دې خواته کش کړي د وزن د اثره او دا هغه ته ورسېږي د تعادل د نقطې ته ورسېږي یعنی اولنی چې فکر وکړئ چې جسم صرف ورسره ایښی دی تړل شوی نه دی د ایکس یو په اندازه هغه دی اوږد دی خو کله چې ام کتله ورپسې وتړلی شوه او ځوړند شو لکه فکر وکړئ عمودي ځوړند دی خو زه په شکل کې افقي شکل ښیم نو دغه یو څه اوږدوالی منځته راوړي. هغه اوږدوالی که دغه اولنی شکل دی اولنی اوږدوالي ته یې زه اولنی اوږدوالی ایکس یو و کله چې جسم ورپسې ځوړند شو دغه کتله مو په سپرینګ پسې ځوړند شوه د تعادل حالت ته ورسېدو دغه اوږدوالی چې منځته پکې راغو دغه ایکس صفر ښیم ایکس صفر او دغه چې د کوم وزن د اثره کومې قوې په واسطه کش شوی د هغې قوې ته زه اف وایم. اوس چې په دغې سپرینګ کې چې کومه قوه ایجادېږي هغه د کې ایکس صفر په اندازه دی ځکه چې د ایکس صفر په اندازه طول چې دی هغه شو کش شو. دا داسې فرض کړئ مثلا دغه اول سیستم دی یو سپرینګ دی ایښی دی او دغلته یو کتله دی ایښې دی دغه اولنی اوږدوالی دی ایکس یو او دغه کتله دی. کله چې زه دغه کتله په دې پسې وتړم او ځوړند دی کم یعنې دغه سپرینګ خپله ایکس یو هغه شو اوږدوالی شو او دا کتله مې چې ورپسې وتړله په دغې سپرینګ کې یو څه اوږدوالی منځته راغو دغه اوږدوالی زه په ایکس صفر ښیم ایکس صفر دغه اوږدوالی مې چې وښیلو دغه د تړنې نه وروسته چې کله په تعادل شکل ته راغو او نوره بلاک نه خوځي په هغه حالت کې شو. نو په دغه بلاک کې سپرینګ کې چې د دغه قوې د دغه وزن د ځوړندونې د اثره کومه قوه ایجادېږي هغه د دغه اوږدوالي دغه زیات اوږدوالي او د پنر د ثابت د ضریب نه عبارت دی. ځکه د دې لپاره اف نیټ ولیکم یا د قوو مجموعه ورته ولیکم نو دا به مساوي شي اف نیټ به مساوي شي اف نیټ دا به مساوي شي د اف چې په هغه جهت دی اف په دې جهت دی او کې ایکس په دې جهت دی دا به منفي کې ایکس صفر شي نو د دې ځای نه به اف مساوي کېږي کې ایکس صفر. دغه قوه
دغه قوې ته زه ورسېدم. اوس د هغه نه د بلاک ته یوه وړکۍ هغه ورکوم، داسې ډیکه ورکوم چې یو څه نور هم هغه خواته لاړ شي، ښي لاس ته لاړ شي، یعنې کوچنی بیخي کوچنی قوه پرې واردوم. شکل به دغه شي، کوچنی قوه که زه پرې وارده کړم، اولنی ایکس یو هغه به شي اوږدوالی شي ایکس یو، او بل اوږدوالی خپله ایکس صفر و، ایکس صفر، او بله کوچنۍ هغه مو ورکړه، ډیکه مو ورکړه چې دغه اوږدوالی د ایکس اوږدوالی شي، یعنې د ایکس په اندازه وخوځېږي دغه بلاک. اوس دغه قوه خو اف دی، دغلته چې کومه قوه منځ ته پکې راغله هغه د ایکس صفر جمع ایکس د اوږدوالي د سره شوه، چې هغه اف وبخئ کې ضرب د ایکس صفر جمع ایکس د اوږدوالي د سره کومه قوه منځ ته راغله. اوس د دې لپاره زه اف نیټ ولیکم، اف نیټ به مساوي شي اف منفي اف مثبت جهت ته دی او دغه به منفي جهت، دا به منفي شي کې ضرب ایکس صفر جمع ایکس، دغه که سره خلاص کړئ اف به شي منفي کې ایکس صفر جمع منفي کې ایکس. دغه کې ایکس صفر مو چې دلته پیدا کړو دا خو اف دی، صحیح دی اف دی، نو دغه کې ایکس صفر به د اف سره خلاص شي، نو مونږ ته به معادله اف نیټ پیدا شي، اف نیټ به مونږ ته پیدا شي منفي کې ایکس. نو په دغه سیستمونو کې چې مونږ منفي کې ایکس ته ورسېږو، منفي کې ایکس سیستم ته ورسېږو، نو مونږ کولی شو چې ټایم پیریډ یې بیا د کومې معادلې نه پیدا کړو، د 2 پای ام پر کې زیر جذر. نو تاسو به اول دغه کار کوئ چې په سیستم کې به منفي کې ایکس معادله پیدا کوئ، بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې هغه پیدا کړئ. د ټي مساوي کېږي 2 پای ام پر کې زیر جذر معادله هغه کوي استعمال کوي. راځئ دغه سیستم په عمودي شکل کې هم وګورو چې په عمودي شکل کې یو څه ښه هغه کېږي، تحلیل کېږي. زه یو پنر دی د بلاک اولنی شکل، یعنی بلاک دی خو تړلی دی، صحیح دی، خو که نو د وزن په پنر نه دی هغه شوی، صرف کش شوی نه دی، یعنی دغه کش شوی نه دی، صرف ورسره تړل شوی دی، صحیح دی. دغه د ام جی وزن لري، کله چې پنر ورسره وتړی نو دغه جسم که دغه اولنۍ فاصله یې هر څومره وي، دغه جسم دی یا دغه پنر د دغه هغه نه د دغه بلاک د اثره د څومره د ایکس صفر په اندازه کش کېږي، صحیح ده. یعنی چې بلاک مو ورپسې وتړله دغه پنر د ایکس صفر په اندازه اوږد شو. په دغه پنر کې چې کومه قوه هغه کېږي واردېږي هغه د کې ایکس صفر په اندازه دی، ځکه د پنر ثابت ضرب دغه اوږدوالی. او د دې لپاره که زه اف نیټ ولیکم د دغې لپاره، نو اف نیټ به مساوي شي ام جی وزن به مساوي شي د کې ایکس صفر سره، صحیح دی، ځکه ام جی لاندې او کې ایکس صفر پورته، نو چې دغې خواته واړوي ام جی به مساوي شي د کې ایکس صفر سره. اوس زه دغې ته یوه وړه غوندې ډیچکه نور هم ورکوم چې لږ د یو څه اندازه نور هم اوږد شي. دغه اولنی هغې چې دی اندازه یې چې دی دغه دی، دویمه اندازه یې د ایکس صفر په اندازه دغه دی، او یو څه نوره یوه وړه ګوتې سره یې وښوروئ، دا به یو څه نور هم اوږد شي، د دې وزن به ام جی شي، ام دغې اندازې ته زه ایکس یم. اوس په دغه هغه کې په دغه پنر کې دغه قوه چې دی د کې اوس اوږدوالی څومره دی ایکس صفر جمع ایکس په اندازه دی. اوس که چېرته اف نیټ ورته ولیکئ، اف نیټ مساوي کېږي د ام جی منفي کې
x صفر جمع x ځکه اوس دغه مغه شوه قوه شوه نو د دغه ځینه ام جی به مساوي شي منفي کې x صفر جمع منفي کې x منفي کې x صفر دلته پیدا کو د ام جی سره مساوي دی دا سره کټ شي نو اف نیټ به مساوي شي د منفي کې x سره نو مونږ بیا هم پیدا کړو چې په دغه سیستم کې اف نیټ چې دی منفي کې x دی نو تاسو په هر سیستم کې کولای شئ دغه درې سټیپ اجرا کړئ چې دغه معادله مو پیدا کړه تاسو بیا کولای شئ د टी مساوي کېږي 2 پای ضرب ام پر کې زیر جذر نه پیدا کړئ ټایم پیریډ پیدا کړئ صحیح ده پر روان درس کې به د کچیرته پنرونه یا د بلاک او پنر سیستم په موازي شکل او مسلسل شکل سره وتړلی شي ټایم پیریډ څه فرق کوي په هغې باندې پر روان درس کې بحث وکړو ډېره مننه